بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم حاجی محمد رین دی. زه عثمان خیل او د قومي وطن پارټۍ سره چې دی نو تعلق لرم. زه د آفتاب خان یو سپیما په دې علاقه کې د هغه سره مې د ډېر وخت نه د ورورولۍ لاس موږ هم راکړی او موږ هم له ورکړی. هغه خو په دې علاقه کې ډېر زیات کارونه کړي دي. کو دا بجلي ده، کو دا سړک دی، کو دلته کې سکولونه دي، کو دا هر څه دي دا جناب آفتاب احمد خان کړي دي. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی د هغه بیا زوی راغی د اریګیشن ماسټر دا ټولې لارې کوڅې چې کومې تاسو اینئ او کوم دغه دی نو دا هر څه دا د سکندر خان چې دی نو د هغه مهرباني ده. بل دلته کې مونږ ته آفتاب خان په پلی ډیم دا تقریبا 88 نه سبا دغه شانتي خوشا دلته جوړ کړی دی. دلته بل اول زمونږ په دې علاقه کې به صرف وربشي کېدی او وربشو نه علاوه کو به ډېر به یو دغه سړی او نو هغه به غنم وکرل. غنم به یا وشو یا به ونه شو، مطلب دا د شړې بیابانې وي. په دې کې به چې دی نو صرف چې دی نو خوشي مالونه ګرځېدل. هېڅ قسم نه مونږ ته څه دغه نه و. کله چې دا ډیم ساز شو د دې نه ډېره زیاته ځمکه زرخیزه شوه او مونږ ته د دې نه هر قسم لا پیدې رالي. مطلب دا دی چې دغه دلته اوس ټماټر کېږي، دلته پیاز کېږي، دلته بادرنګ او نور وغیره وغیره کېږي. زموږ د علاقې ته په ډېر سهولت دی او ډېره زیاته ځمکه د دې نه بنجر چې دی نو دا زرخیزه شوه. مونږ د آفتاب خان ډېر شکریا لرو. د دې نه علاوه د په مونډه ډیم باندې چې دی نو دغه وکړو دا منظوري د آفتاب خان دا په هغې نه به چې دی نو انشاءالله عزیز دا اخوا د پلاغر نه لاندې او د دې ډېرۍ نه دې خوا دا ټولې علاقې به سیراب شي او خوشحالي به انشاءالله. د هغې نه علاوه په سن 2010 کې چې دی نو یو غټ سیلاب راغی او هغې دا ټوله دنیا غرقه کړه. پلونه یې ویوړه د منډې او دا غدیزو سره دا او دا پټي مټي مطلب دا ټول خراب تراب شو سیلاب. بیا چې دی نو آفتاب احمد خان د الله په ژوند کې برکت واچي، الله دې عزت د دې هم زیات کړي، الله دې په دې بچو ډېر زیات خوشحاله کړي. موږ چې څومره خوشحالۍ دي د آفتاب خان راکړي دي او موږ په هغه باندې پوره اعتماد دی. انشاءالله د دې نه بعد به موږ په هغه سره چې دی نو د ورورولۍ تږي او دا 2010 نه چې کله بعد دې سیلاب چې کوم رانې وکړو د هغې نه بعد خان په دې علاقه باندې ډېر زیاتې چې دی نو ځای په ځای دغه وکړې پورچنې وکړلې او ډېره علاقه د دې نه په دې تیر باران سیلاب کې چې دی نو دا بچ وله. باقي دا چل دی چې څومره څه دي نو هغه آفتاب احمد خان کړي دي. په دې آفتاب احمد خان چې دی نو زمونږ د دې علاقې دپاره هر څه کړي دي. هېڅ قسم له صدقه یې نه دی کړی. د مونږ چې دی نو دا یو کار نه به چې خبر هم نه وو هغه مونږ ته هغه کړی دی. باقي داسې خبره ده چې د پلی ډیم چې کوم دی د دې نه مونږ ته ډېرې زیاتې پیدې دي او ډېر زیات مشکور یو د خان نه. د دې ډیم مطابق هغه ته هېڅ چا نه درخواست ورکړی او نه دا کړی، خو هغه زموږ سره دومره مینه وه چې هغه ته دا پته وه. هغه د دې علاقې یو سړی دی، هغه ته د هر یو شي پته لګي، د سړک هم ورته لګي، د سکول هم ورته لګي چې دې ځای کې د سکول دغه ده خو دا بجلي ده. دا آفتاب احمد خان شیرپا راوستې ده. زمونږ درې موضوع ته بلکې برمډي ته پکې د اوبه اخوا اوښتې دي. دلته موزه قلعه چې هغې ته ټولو ته د دې اوبه ورغلي، موزه پلین سرزي او دوبندی او د برمډیري پورې دا اوبه تللي دي. مطلب دا دی چې دلته به وړاندې نه چا جوار پېژندل په دې علاقه کې بغیر خوشي بیابانو او مطلب دا دی چې ډېر بد حالو د دې علاقې. پاک رب دې د هغه په عمر کې ډېر خیر او برکت ورکړي وله او الله دې په دې بچو باندې ډېر خوشحاله کړي او الله دې عزت د دې نه هم زیات کړي. اوس مطلب دا دی زموږ علاقه ډېره زرخیزه ده، کو دوبندی ده او کو برمډیري پورې دا اوبه تللي دي. زما مجاهد حسین نوم دی او د آفتاب احمد خان شیرپا او سپیما او د قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی. زه نن راغلی وم د پلی ته، ما د خپلې علاقې کې د مخالفینو ته ښودل چې د پلی خدمت هم ګورې آفتاب احمد خان شیرپا کړی دی او زه د خپل مشر تر سره ناست یم محمد رحیم اجي صاحب سره. هغه موږ سره ډېرې خوږې او درنې او خوندولې خبرې وکړلې او زه د خپل تره نه ډېر پر امیده شوم چې هغه زموږ د مشر نه ډېر مطمئن دی او انشاءالله هغه دا وعده موږ سره وکړله چې موږ به د دې علاقې د پلی نه به موږ مشر خان له ډېر ښه بیک اپ په الیکشن کې ورکوو. د دې نه علاوه د دې علاقه کې زه وګرځېدم، زه خو فسټ ټایم راغلی یم، زه وګرځېدم نو چې کوم خوا ګورم نو صرف آفتاب احمد خان شیرپا او د سکندر حیات خان شیرپا او د ترقیاتي
تشکیلاتی منصوبو او د هغه بودونه ښکاري ماته او داسې فضا جوړه ده ان شاء الله را روان الیکشن کې به د پلۍ نه قومي وطن پارټۍ په بھرپور اکثریت سره وځي. اسکرم الحمدلله په پولیس رضی باندې دغه نه دی کړی او بیانات نه دی د کړی. دې علاقې مشران مونږ ته بار بار دوه دریو مشران نور سمزه میلاو شوم او هغوی مونږ سره دا واده وکړه چې ګوره مونږ د آفتاب احمد خان شیرپاو سره ولاړ یو ډېر په کلکه ولاړ یو او مونږ آفتاب احمد خان شیرپاو ځکه سپورټ کوو چې هغه زمونږ علاقې له کارونه کړي دي نو آفتاب احمد خان شیرپاو کړي دي. که پلی ډیم دی دا خلکو ته یو ډیم ښکاري خو د دې د لاندې په سوونو کورونو ته په سوونو خاندانونو ته پیدا ده او د هغوی فصلونه کېږي دې ته هغوی اوبه ورکوي او دا ډېره غټه منصوبه ده د آفتاب احمد خان شیرپاو. انشاءالله که چېرته زمونږ مشر یو پیره بیا په اقتدار کې رالی او د دې علاقې خلکو پې اعتماد وکړو نو انشاءالله د دې نه غټې غټې منصوبې به مونږ راوړو. د دې نه علاوه زه د ځینې مخالفینو ته وایم چې راځئ چې په خدمت باندې مقابله وکړو. که تنقید کوئ نو تاسو ته اجازت دی خو خدمت باندې موږ سره مقابله وکړئ او د کنځلو سیاست موږ ته مه راښایئ ځکه چې زموږ مشر دغه سیاست نه خوښوي. والسلام.